داغه نه بعد یو سوال له هغه دا چې آیا وسړی له د جایز دی چې د خپل مامي سره یا د چاچی سره واده کی ورسته دینه چې ترې مړ شي یا ماما مړ شي؟ جواب د دې مسلې وبالله توفیق هغه دا چې بالکل جایز دی چې یو سړی ماما مړ شي او د دې زنانه عدت ختم شي او به سره دی واده وکي، یا د یو سړی تر مړ شي او بیا دغه خزه عدت تیر کې او دغه نه بعد سره دی نکاح کې دا جایز دی، لکه څنګه چې د ضرور خزه په نکاح باندې دی. د دې بعضو خلکو د ګمان دی چې د ماما خزه د تر خزه د دې مسله بل شان ده او د ضرور د خزه مسله بل شان ده. دا ټول اجنبیات دي. اجنبیات یعنی د دغه لپاره محرم نه دي، ځکه دا مسله سره یاد ساتي چې د ماما خزه چې دا او د تر خزه دا به پرده کوي د خاوند دی خورینا او د خاوند دی روارنا، ځکه چې دې سره نکاح کی دا وي زموږ د ماما خزه ولې دې قصې نه شي الله دې موږ پړ دې راوځي چې ماما د خیر سره لېنی شي دې نه شي تر د خیر سره لېنی ترې وجلم دې دې لپاره ماما وجلم دې دې خزې لپاره چې کله الله سبحانه وتعالى په شریعت باندې عمل نکړو نو دا جاخي وتی جوړي. الله سبحانه وتعالى په شریعت کې خیر او خیر دا بس زموږ د پښتانه بس د چا زړه خراب یو هغه د خبرې کې شي زړه خراب زړه مخ خراب او چې سکه کوه دغه قصې دې جوړي ماما ملک د مامي لپاره او ترې ملک دغه د خزې لپاره او بیا خزه ولا تختوله یا ترې شتي خزه ولا تختولي ماما شتي خزه ولا تختولي ولیا ذبیل دیو بس رضی لین روانه دوی نه دوی ته پردې مو دا خو چې رسای زړه پاکي یو بس هغه به هر څه کوي چې زړه پاکي بس پرې دوی بیا بس پردې سړي به کور تر نه وي زړه پاک ولی الله سبحانه وتعالى دا پردې د مسلمان ته خولې دې لپاره نه چې زړه پاک ته کې زړه ښایي د دې لپاره چې زمون د شریعت او د معاشري زمون د معاشري زمون د قوم زمون د مسلمانانو او زمونږ د ملکونو او زمونږ د علاقو حفاظت وشي په دې کې خیر دی. یو سړی د خپل ماما د خیر سره ملاوي دوا سلام څنګه خیر هیڅ خبره نه حدودو کې دننه او نه چې دی یوازې زیا کور ته ولته پروت دی او په مخه تګ را تګ او ماما یې نشتي او یا شتي خو هلته چې ته مصروف دی یا د تره کور ته په مخه ورمات دی دې څه جواز ولي دا مسله د بعضو په زړونو کې دا چې د ماما خزه او د تره خزه د دوی بل شان مسله ده او د رور د خزې بل شان رور ډېر نږدې دی که ماما ډېر نږدې رور نو چې د رور د خزې سره نکاح کېږي د هغه د مرګ نه بعد د ماما د خزې سره ولې نه کېږي او د تره د خزې سره ولې نه کېږي نو بالکل د دوی سره چې دی نکاح هغه کېږي چې کله عدت تیر شي الا دا چې په هغې کې بله څه وجه لکه د رضاعت مسله پکې نو هغه اوس د بلې خبرې داسې پې حرامي که د د مامي یا د تره ښځې په دې منځ کې د رضاعت څه مسله ثابتېږي هغه جدا مسله ده خو موږ عامه خبره وکړه والله اعلم.